أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علیه وسلم د زمانې د سریو ذکر روان وو. نن به په دغه لړ کې مخکې د کورس بن جابر د سریې ذکر کوم. دا سریه د شوال په میاشت کې شپږم هجري کال کې د اورانیین طرف ته شوې وه. د ځینو مطابق دا د سید بن زید سریه وه، خو د اکثریت قول دا دی چې دا سریه د کورس بن جابر وه، او یو قول دا هم دی چې د جریر بن عبدالله سریه ده، خو د دغه قول تردید هم شوی دی. جریر بن عبدالله د دغه سریې نه 4 کاله پس مسلمان شوی وو. سبب د دغه سریې دا جوړ شوی وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم له یو څو کسان راغلي وو. بخاری کتاب الجهاد او کتاب الدیات کې د حضرت انس روایت دی چې دا 8 کسان د اکل قبیلې او د اورانه قبیلې وو. ابن جریر او د ابو عوانه په خیال د دې کې 4 د اورانه نه وو او 3 اکل سره تعلق لرلو، او تم کس د دغه دوه قبیلو نه وو، نسب معلوم نه دی. نو دا خلک رسول کریم له راغله او د اسلام باره کې خبرې وکړې، او یو روایت کې چې د اسلام باندې بیعت وکړو او دی بیماران وو. ابو عوانه بیان کړی دی چې ډېر کمزوري وو دا خلک، او رنګونه ډېر زیات زیړ وو او خېټې غټې شوې وې، او هغوی وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم له پناه راکړئ او موږ له روټۍ راکړئ، او هغوی د مسجد نبوي چبوترې باندې ایسار وو. او چې کله هغوی ښه شو نو د هغوی بدن لپاره د مدینې چې کومه آب و هوا وه هغه په ثمره نغله، یعنې د لږې د لاسه چې کومه بیماري وه کمزوري وه ختمه شوه، خو په عمومي طور د مدینې آب و هوا د ښار آب و هوا هغوی لپاره سمه ثابته نه شوه. د ابن اسحاق مطابق هغوی آب و هوا چې ناموافقه ولید د ځان لپاره او کمزوري شو، یعنې د لږې د لاسه چې کومه کمزوري وه هغه خو د هغوی ښه شوه، خو نورې بیمارۍ ورباندې راغلې وې. نو بهرحال یو روایت کې دی چې په مدینې کې هغه ورځو کې یو وبا راغلی وه چې برسام ورته ویل کېږي. برسام یوه بیماري ده چې ذهن باندې اثر کوي او په سر باندې او په سینه باندې د ورم سبب جوړیږي. نو هغوی مرض دلته راغلی دی او د مدینې آب و هوا موږ لپاره ناموافقه ده. موږ څاروي سره وو، کرونده نه کوو، نو موږ لپاره د پیو انتظام وکړئ. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې نور څه خو ما سره نشته، خو تاسو وخوله ورشئ چې پی ورکوئ، او هغوی د هغې د سردو ځای ته ولېږل. یو روایت کې دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی د فیفا او د خبر چې کوم زیونه د څاروو د سره وله هلته د تلو حکم ورله ورکړی و. فیفا د الخبر مدینې سره جوخت یو بیابان و. بهرحال دې روایت نه دا معلومیږي چې موده خو یې په مدینې کې نو پاتې شوي، بلکې زر د مدینې نه بهر تللی و، او د اوښو
په هېڅکلو نه پس د هغوی صحت هم ښه شوی و. یو بل روایت کې هم دا راغلی دی چې رسول کریم هغوی له رخصت ورکړی و چې دوی د صدقې چې کومې اوښې دي هلته ورشي او د هغوی پیدې وڅښي. نو هغوی هلته ورغله، د هغې پی وڅښل، او چې کله هغوی ښه شو او د هغوی بدن په خپل حالت باندې واپس شو او خېټې موړې شوې، نو دوی بیا کافران شو اسلام قبلولو نه پس. او هغه پی والا چې کومې اوښې وې هغه هم د ځان سره بوتلی. نو یو طرف ته خو د رسول کریم د شفقت سلوک و هغوی سره دا، او بل طرف ته د هغوی رویه دا وه چې هغوی دوکه ورکړې وه. او دا بیانېږي چې رسول کریم ازاد کړي غلام یسار او د هغه یو څو ملګري وو چې هغوی دې ته ورمخ شوي وو. کله چې دوی دا اوښانې د ځان سره کې بوتلې نو کافران چې شو. نو بهرحال مسلمانانو دوی له د مبارزې دعوت ورکړو، دوی راونیول او جنګ ورسره وکړو، قتال یې ورسره کړی. نو دوی دا خلک لږه شوي دي، د یسار خپې لاسونه پرې کړي وو، د ژبه او سترګو باندې بیا ازغي ورټومبلي وو تر دې چې هغوی وفات شو. دا خلک چې راغلي وو کوم دوی ډاکه چې واچولی غلا یې وکړه، اوښې چې ځان سره بوتلې او د مسلمانانو چې کم خلک دغه څاروو په حفاظت باندې ماموره وو دوی هغه هم ووجل. او بیا هغوی دا کم خلک چې په نګرانۍ ماموره وو د څاروو هغې کې مخکې یسار ووجل او بیا نور چې کوم باقي هغې هم ووجل. یو تن هغې کې رسول کریم په خدمت کې حاضر شو او هغه و چې هغه خلکو زما ملګري ووجل، یو پکې بچ شوی و. نو هغوی رسول کریم په خدمت کې ورغله او ورته چې دا خلک اوښانې ځان سره دغه خلکو بوتله. د محمد بن عمر روایت دی چې بنو عمرو بن عوف یوه ښځه په خپل خر باندې سورل ته راغلې وه، یسار له خوا نه تېره شوه چې د ونې د لاندې پروت و. چې کله د هغې له خوا نه هغه تېرېده نو هغه وفات شوی و. نو هغه خپل مقام طرف ته ورغله، هغوی د خبر کړه دغه واقعې نه. نو بیا هغوی راغله او د یسار مړی یې د ځان سره کعبه ته راوړو. د صحیح مسلم روایت دی چې رسول کریم سره هغه وخت د انصارو 20 کسان موجود وو زلمي. نو هغوی رسول کریم هغې ولیږل او یو روایت کې راغلي چې رسول کریم د هغې د قدمونو په نشانونو 20 شهسواران لیږلي وو. کله چې هغوی لاړه او خبر ورسېد رسول کریم ته، نو هغوی پسې 20 کسان بیا لیږلي وو د هغوی نیولو لپاره. هغې کې د یو څو نامې هم لیکلي شوي دي چې پکې سلمه بن اکوا، ابو رحم، ابو ذر غفاري، بریده بن حصیب، رافع بن مقیس او د هغوی ورور جندب، بلال بن حارث، عبدالله بن عمرو بن عوف مزني، جوال بن سراقه سالبي، سوید بن صخر جهني. دا ټول مهاجر وو او په دې هغوی کرزن بن جابر فاري امیر مقرر کړی و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی د دشمن پسې روان که، ورسره یو بل ته هم لیږلی چې هغه به نشانونه لټول. رسول کریم دا بدعا هم دې لپاره کړې وه دشمنانو ته چې خدای پاک دوی د لارې نه ړانده که او د هغې لپاره د اوږد سرمن هم زیاته تنګه که، یعنې دوی د سفرونه کړی شي. نو رسول کریم نو خدای پاک هغوی د لارې نه ړانده که. هماغه ورځ هغه ونیوی شو. چې کله ورځ شوه نو دا خلک رسول کریم له راوړی شو، دا کم 20 کسان چې تللي وو دوی یې ونیول او رایې وسته. او روایت کې چې کرز بن جابر د هغه ملګري د هغې تلاش کې وتي وو تر دې چې شپه شوه او هغوی شپه په خره کې تېره کړې وه. او هغوی چې بیا سحر کو نو خبر نه و چې دا خلک کم طرف ته تللي دي. نو ناڅاپه یوه ښځه وه چې هغې د اوښ غوښه راوچته کړې وه. نو هغوی هغه ښځه ونیولو، ترې تپوس کړو چې څه دي. نو ښځه ورته ویل چې زه د یو قوم له خوا نه تېرېدم، نو هغوی دا اوښ حلال کړی او نو ما یې دا برخه ته نه راکړه. او هغوی په دغه ځنګل کې دي. یا ښځه له هغوی د غوښې څه ټوکړه ورکړې وه د پتون برنه څه برخه.
او هغې وی چې کله تاسو هغوی وګورئ نو لوګي به درته ښکاري چېرته چې هغوی ناست دي هلته به لا لوګي وي نو هغوی روان شو او تر هغوی هغه وخت ورسېده چې کله هغوی روټۍ نه فارغ شوي وو نو صحابه چې کومونه هغوی نه غوښتنه وکړه چې ځان دې ته وسپاري نو هغه ټول بیا قیدیان شوی کې یو پکې پاتې نه شو صحابه هغوی وتړل او ځان پسې په اسونو باندې کینول راوستل مدینې ته رسول کریم رغابه نومې ځای کې ایسارو دا رغافه د جرف نه متصل یو ځای دی یو جرف د مدینې نه 3 میله په فاصله دی بهرحال هغوی د ځان سره کو د رسول کریم طرف ته ورغله حضرت انس بیانوي چې زه هغوی پسې د یو څو هلکانو سره وته وم تر دې چې رسول کریم هغوی ته میلاو شو رقبه وادي کې چېرته چې اوبه د راغونډېدو ځای دی او رسول کریم حکم ورکړو د سلیانې د راوړو هغه ګرمې کړې شوې او رسول کریم هغه د هغوی په سترګو کې ووهلې ځکه چې هغوی کوم هلته مسلمانانو د څاروو په حفاظت باندې مامور هغوی سره دغه خلکو هم دا سلوک کړی و او یو روایت دی کې راغلی چې رسول کریم له چې کله دا راوستې شو دا خلک نه هغوی د هغې لاسونه د یو خوا نه بل خوا نه خپې پرې کړې وې او سترګو کې ګرمې سلیانې تېرې کړې وې او هغوی نور ته اچولي وو تر دې چې هغوی مړه شو او یو روایت کې چې هغوی په سترګو کې ګرمې سلیانې تېرې کړې شوې وې هغوی نور ته اچولې شوي وو او دوی به اوبه غوښتې خو هغوی له به اوبه نه ورکړې کېدې او حضرت انس بیانوي چې ما کې یو لیدلی و چې هغه د تنده د لاسه خپل ژبه څټله ژبه په خوله واله چې څه یخوالی ورته میلاو شي څه کومه چې ګرمي وه په نور کې بیا اخر هغې مړه شو او د هغوی وینه ودرولو لپاره هغوی د هغه ولي شوي نه وو علاج نه و کړی شوی ابوکلابه بیان کړي چې دا خلک وو چې قتل هم کړی و غلا هم کړی و د اسلام قبلولو نه پسه کافران شوي وو خدای پاک د هغه د رسول سره جنګ کړی و ابن سیرین بیانوي چې د اورینین د قصه د حدود د حکم نازلېدو نه مخکې شوی وه او بهرحال د هر څه شوي وو په ظاهره دا ښکاري چې ظلم کړو مسلمانانو خو بهرحال چې کوم اسلامي تعلیم او بیا وروسته نازل شوی هغه دا چې خدای پاک دا آیت نازل کړی و बहरहाल ये सब कुछ हुआ ज़ाहिर लगता है कि बड़ा मुसलमान जुल्म किया लेकिन बहरहाल जो इस्लामी तालीम थी वो बाद में नाजिल हुई और वो ये है अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसऊना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़त्तलू व युसल्लबू व तुक़त्तअ ऐदीहिम व अर्जुलुहुम یعنې د هغه خلکو جزا چې خدای او د هغه رسول سره جنګ کوي او په ځمکه د فساد خورولو کوشش کوي دا ده چې هغې دې په سختۍ ووژلی شي یا په دار دې وخېجولی شي یا د هغې لاسونه او خپې مخالف سمتونه نه دې پرې کړی شي یا د وطن نه دې وباسلی شي دا د هغې لپاره په دنیا کې د ذلت او د رسوای سامان دی او په آخرت کې خو د هغې لپاره لوی عذاب مقدر دی نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دې نه پس هیڅ چا په سترګو کې سلای نه وې تېرې کړې ونه یا چا ژبه پرې کړې ونه د خپې د لاس پرې کولو نه زیاته سزا یې چاله ورکړې وه او نه پس رسول کریم چې کوم لښکر هم به لېږلو هغه به د مسلې نه منع کولو نه پس رسول کریم د صدقې ترغیب ورکولو او مسلې نه به منع کول خلک محمد بن عمر واقعي او مثال بیانوي چې 15 اوښې وې چې کوم دغه خلکو د ځان سره بوتلې ویل ته نه خو بهرحال دا دشمنانو کړي وو مسلمانانو سره چې څه نو هغې نه بدل اخیستلی شوی وو او ځکه هم هغه شر ورسره شوي وو چې کوم کار هغوی کړی هم هغه سزا ورله ورکړې شوې وه خو بیا وروستو د اسلام د تعلیم مطابق هیچرې هم دشمنانو سره داسې سلوک نه شوی دا د دغه خبرې جواب دی خو د دې څه تفصیلي جواب او د ځینو خلکو د اعتراض چې ولې داسې ظالمانه سلوک شوی وو دشمنانو سره دا کوم خلک چې په اسلام باندې اعتراض کوي نو دوی دا سوال کوي اعتراض کوي
نو د دې جواب حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په سیرت خاتم النبیین کې ډېر ښه ورکړی دی. هغوی لیکي چې د مسلمانانو لپاره دا ډېره خطرناکې ورځې وې ځکه چې د قریشو د یهودو په لمسون ټول ملک د هغې د دشمنۍ اور بلېده، اورونه بلېده. او د خپل نوې پالیسۍ د لاندې هغوی دا فیصله هم کړې وه چې په مدینې باندې باقاعده حمله کولو په ځای پټ په پټه چې کومې طریقې وي هغې باندې به نقصان دوی ته رسولی کېږي. او چې کې دوکه ورکول او غداري د عربو د وحشي قبایلو د اخلاقو برخه وه، نو ځکه هغوی په هر جایز او ناجایزه طریقه مسلمانانو ته د نقصان رسولو پسې وو. نو دا کومې واقعې چې هغوی بیا ذکر کوي همدغه واقعه هغوی بیانه کړې ده او فرمایي چې دا هم د دغه ناپاکه سلسلې یوه کړۍ وه چې دغه هولناکه رنګ خپل انجام ته ورسېد. او بیا هغوی لیکي چې تفصیل د دې دا دی چې د شوال په میاشت کې په 6 هجري کال کې د اوکل قبیلې او د اورانۍ یو څو کسان چې په شمېر کې 8 وو، هغوی مدینې ته راغله او د اسلام سره هغې د محبت او د موانست اظهار وکړو، مسلمانان شو. او سموده قیام نه پس هغوی ته د مدینې په آب و هوا کې د معدې او د تلي وغیره چې کوم شکایتونه پیدا شو، نو هغوی هغه بهانه کړو. رسول کریم په خدمت کې حاضر شو او خپل تکلیف یې ورته بیان کړو. دا یې وویل چې یا رسول الله موږ ځنګلیان یو او موږ څاروو سره عمر تېر کړی دی او د ښاري ژوند موږ عادي نه یو، نو ځکه بیماران شوي یو. نو رسول کریم ورته وفرمیل چې که دلته په مدینې کې تاسو ته تکلیف دی نو مدینې نه بهر ورشئ چېرته چې زموږ څاروي وي هلته تاسو ایسار شئ. د مېلمستیا هغوی حق پوره کړو، شفقت سلوک یې ورسره فرمایلی و. او ورته یې ویل چې د اوښانو وغیره پیس کوي تاسو ښه به شئ هلته. او یو روایت کې دا دی چې هغوی په خپله دا وی چې یا رسول الله که تاسو موږ له اجازت راکړئ نو موږ به د مدینې نه بهر چېرته چې ستاسو څاروي دي هلته به ورشو. نو د هغې هغوی اجازت ورکړی و. بهرحال دوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه په اجازت مدینې نه بهر هغلته لاړو چېرته چې د مسلمانانو څاروي به وو، سره د مسلمانانو خان به چېرته وو. دغه بدبختو چې کله دلته خپله ډیره جوړه کړه او خواوشا باید نظر دی وکړو، ټول حالات معلومه کړه او په کلاو فضا کې چې دوی سار وو، بیا د اوښانو د اوښو پی به دوی څکلی او ښه غټ شو. نو یو ورځ ناڅاپه دوی د اوښانو چې کوم په نګرانۍ باندې مقرر خلک وو هغې باندې حمله وکړه، هغوی ووژلو په دومره په بېدردۍ چې مخکې خو د څاروو په شان لال کړو، بیا چې پکې لا څه ژوند باقي وو نو د هغوی په ژبو باندې د صحرا چې کوم تیز ازغي وي هغه یې وروټومبل چې هغوی د خولې نه که څه اواز روباسي یا د تندې په وجه دوی تړپاویږي، نو دا اصلي به د دوی تکلیف نور هم زیات کړي. او بیا دغه ظالمانو په دې بس ونه کړو بلکې ګرمې سلایان هم دغه مسلمانانو سترګو کې تېرې کړې او دغه شان دغه بې ګناه مسلمانان په هغه کلاو میدان کې ښه په تړپاوېدو وفات شو. او په دې کې د رسول کریم یو ذاتي خادم هم چې یسار نامه وه، رسول کریم صلی الله علیه وسلم د اوښانو په سرولو هغه مقرر و. او کله چې دغه ځناورانو دغه وحشیانه رنګ کې د مسلمانانې ووژل نو بیا دا ټول اوښان یې د هغوی ځان سره کړه اوبو یې تله. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دغه حالاتو اطلاع یو تن رسولو چې هغه هم په حفاظت ماموره و د څاروو او په اتفاق هغه بچ شوی و دغه خلکو نه. نو په دې رسول کریم فوراً د 100 صحابه یو ډله تیاره کړه او هغوی پسې ولېږله او دوی لږ مخکې تللي وو، خو د خدای پاک فضل دا و دشمن چې کومه لږ مخکې تللي وو، خو د خدای پاک فضل دا وشو چې مسلمانانو ډېرې په پورته د هغوی تعقیب وکړو او دوی ونیول او په پړو دوی راوتړل او راواپسې کړه. تر هغه وخته پورې رسول کریم باندې دا احکامات نو نازل شوي چې که یو تن داسې حرکت وکړي نو هغه سره څه سلوک پکار دی. نه هغوی د خپل د قدیم اصول د لاندې یعنی د هغوی اصول دا و چې تر څو اسلام کې څه نوي حکم نه وي نازل شوي نو د اهل کتاب په طریقه باندې روانېدل پکار دي. هغوی به هم دغه شان کول. نو هغوی د موسوي شریعت مطابق حکم ورکړو چې لکه څنګه دغه ظالمانانو د مسلمانانو سره سلوک کړی دی همدغه شان قصاصي او په جوابي صورت کې د دې سره وکړی شي. دا د حضرت موسی تعلیم و، په هغې به عمل کېدو تر څو چې د شریعت احکامات په پوره طور نور نازل شوي. بهرحال
دا دې لپاره شوي وو چې دا سزا د نورو لپاره عبرت شي. نو په خفیف تغیر په هغه رنګ کې د مدینې نه بهر په کلام میدان کې دغه خلک ووژلی شو. خو د اسلام لپاره خدای پاک بل تعلیم مقدر کړی وو. نو آینده جوابي او قصاصي صورت کې هم د مسلې سزا منع کړې شوه. یعنې دا خبره ناجایزه وګرځولې شوه چې په یو رنګ کې دم د مقتول جسم د خراب کړی شي یا انتقامي رنګ کې د اعضا ټوکړې ټوکړې کړی شي وغیره. د دغه واقعې باره کې هغوی لیکي چې موږ ته زیات څه لیکلو حاجت نشته، ځکه چې بهرحال په دغه معامله کې د ظلم ابتدا د کافرانو له طرفه شوې وه، چا چې بغیر د څه جایزې وجه صرف د اسلام په دشمنۍ کې بې ګناه مسلمانانو سره دغه قسمه ظالمانه او وحشیانه سلوک کړی و. او څه چې هغوی سره په سزا کې شوي وو هغه صرف قصاصي او جوابي وو. یعنې کومه سزا چې دشمنانو له ورکړې شوې وه هغه قصاص په طور وه، او هم په داسې حالاتو کې چې د اسلام خلاف ټول ملک کې د دشمنۍ اور بل و. او دا فیصله شوې د موسوي شریعت مطابق وه، خو بیا هم اسلام دا برقراره نه و ساتلی او د آینده لپاره داسې طریقې نه منع کړي وو. نو په داسې حالاتو کې یو عقلمند هم په دې اعتراض نشي کولی. په دغه موقع دا هم یاد ساتل پکار دي چې دا خلک د سره راسې په بد نیت مدینې ته راغلي وو او غالبا د خپلې قبیلې له طرفه ورته دا ښودلی شوي وو چې هغوی په مسلمانانو کې د پاتې شي، هغوی له د نقصان ورسوي. او ممکنه دا چې په خپله د رسول کریم خلاف هم د دوی د سبا دا اراده وه، خو چې کله په مدینې کې ایسارېدو نه باوجود هم دوی ته موقع څه میلاوه نه شوه، نو بیا دوی دا تجویز وکړو چې مدینې نه بهر بوځو، څه کاروایي به وکړو. او د دې د دغه نیت دی نه پته چلي چې هغوی د مسلمانانو د څاروو په څرولو باندې چې کوم خلک مقرر وو هغوی سره چې کوم سلوک کړی وو هغه صرف د غلاګر کو د لوټ مار کولو والا او سلوک نه و، بلکې سراسر پکې د انتقام رنګ و. که هغوی په سر کې د په رښتوني زړه مسلمانان شوي بیا وروسته چې دوی اوښان یې ولید او نیت یې بدل شو، نو په دغه صورت کې پکار خو دا و چې هغوی د اوښان راخیستی و ځان سره. په دغه صورت کې پکار خو دا و چې هغوی د اوښان تښتولی وي او که څوک د هغوی په لاره کې ودرېدی دوی په لاره کې ودرولې نو هغه صرف وجلی وي. خو په کوم رنګ کې چې هغوی مسلمانان وجلي وو او ځان یې په خطره کې اچولی او د قتل چې کوم صفاکانه فعل و هغه یې اوږد کړی وو او څه وخته پورې هلته ایسار وو او په عذاب یې هغوی وجلي وو. نو دې نه صفا دا ظاهرېږي چې د هغوی دا کار صرف اتفاقي لالچ نتیجه نه و، بلکې سراسر د دشمنۍ رنګ یې لرلو او د زړه د کینې او د اوږد بغض نتیجه وه. او د دوی د دغه ظالمانه فعل په جواب کې رسول کریم چې څه وکړه هغه صرف قصاصي او جوابي و، د اسلام د احکاماتو د نزول نه مخکې د موسوي شریعت مطابق و. خو د هغې نه پس زر د اسلامي احکامات نازل شو، دغه قسمه تعذیب انتقامي رنګ کې هم ناجایزه وګرځولی شو. نو د بخاري الفاظ دا دي چې موسوی شریعت کے مطابق کیا گیا، لیکن اس کے بعد جلدی اسلامی احکام نازل ہو گئے اور اس قسم کی تعذیب انتقامی رنگ میں بھی ناجائز قرار دے دی گئی. چنانچہ بخاری کے الفاظ یہ ہیں، یعنې دغه واقعې نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم به د احسان او د حسن سلوک تاکید فرمایلو، په هر حال کې د دشمنانو د جسمونو د مسلې نه به هغوی منع کول. یعنی اس واقعے کے بعد ځینې مغربي محققین چې پکې میور صاحب هم شامل دي د دغه واقعې حالاتو ذکر کوي او د عادت مطابق هغوی اعتراض کړی دی چې په کوم رنګ کې دغه قاتلان ډاکوان وژل شوي دي هغه ظالمانه او وحشیانه وو. خو که ټول حالات مخې ته کېښودی شي او غور وکړی شي نو په دغه معامله کې د اسلام لمن بیخي صفا ښکاري، ځکه چې دغه فیصله په اصل کې د اسلام نه وه بلکې د حضرت موسی وه چې چا شریعت حضرت عیسی علیه السلام منسوخه کړی نه بلکې برقراره ساتلی و. او که زموږ د معترضینو د نظر مخې ته د حضرت مسیح دا قول دی چې په یو مخ چې پړک وخوري نو بل مخ هم ورته ورمخکې کوي، یا که څوک ستاسو کورتا اخیستل غواړي نو چغم ورله ورکوي، یا که تاسو څوک لږ تاسو نه بیګار اخلي نو هغې نه 2 چنده ورسره ورشي بیګار لپاره.
نو بېشکه زموږ معترضینو ته دغه اعتراض حق شته خو سوال دا دی چې هغه آیا دا تعلیم د یو هوښیار په نظر کې قابل عمل دی او آیا نن نه 1900 کاله مخکې بلکې په دغه 1900 کالو کې بلکې حضور فرمایي خو 2000 نمبر دی دا کاله یو عیسائی سړی یا ښځه یا دغه ډلې یا حکومت په دغه تعلیم عمل کړی دی په ممبرو باندې خطو لپاره د واز لپاره بېشکه دا یو ښه تعلیم دی خو په عملي دنیا کې دغه تعلیم هېڅ وزن ورته ترلاسه نه دی او نه څوک هوښیار په دې باندې عمل لپاره تیارېدی شي نو په دغه صورت کې دغه قسمه جذباتي خبرې مسلمانانو ته مخې ته ایښودل او د دې په بنیاد هغې باندې اعتراض کول دا پخپله خپل د جهالت ثبوت ورکول دی خو د حضرت موسی تعلیم مخامخ ځان ته کېږدئ او وګورئ چې هغوی د حضرت مسیح په خلاف یو رښتونی مقنن و د قانون حقیقت هغوی ورباندې ښه پوهېده او د عیسایانو قول د نه بلکې د هغې د عملي کارنامو په رڼا کې د حالاتو امتحان وکړو نو بیا حقیقت واضح شي چې عملي میدان کې د اسلام بل یو مذهب مقابله نشي کولی ځکه چې دا چې څه وي هغه کوي او د هغې عمل کولو په فعل کې څه تضاد نشته او د دې قول او فعل دواړه په هغه اعلی مقام دي چې یو هوښیار او غیر متعصب انسان په اعتراض نشي کولی بلکې د زړه نه ستاینه ورلپاره روزي نه خو اسلام د موسوي شریعت په شان دا وایي چې په هر حال کې به انتقام اخلي او د حالاتو د امتیاز نه بغیر به د قصاص تبر چلوي او نه هغه د عیسائی تعلیم مطابق دا هدایت ورکوي چې په یو حالت کې به هم سزا نه ورکوي بلکې که مجرم څه جرم وکړي نو د هغې د جرم منشا له خپله طرفه مدد دغه یو کې مضبوطه یې کوي سزا چې ورله نه ورکوي بلکې اسلام د افراد او د تفرید لاره پرېږدي او وسطي تعلیم ورکوي هغه وسطي تعلیم چې په دنیا کې د حقیقي امن بنیاد دی هغه دا دی और भी मजबूत कर दो सजा न देखे बल्कि इस्लाम अफरात तफरीद के रस्तों को छोड़कर वो वसती तालीम देता है जो दुनिया में हकीकी یعنې د هرې بدۍ سزا د هغې د حل سره مناسبت لرونکې او د هغې د شدت مطابق پکار ده چې وي خو که حالت داسې وي چې معاف کول یا په نرمۍ د اسلام امید کېدی شي نو بیا معاف کول یا نرمي کول دا به بهتره وي او داسې تمه د خدا پاک په نظر کې د نیک اجر مستحق کوي دا هغه تعلیم دی چې اسلام دې باره کې ورکړی دی او یو هوښیار تنم د دغه خبرې نه انکار نشي کولی چې دا یو بهترینه تعلیم دی چې پکې د انساني ضرورتونو ټول اړخونه د نظر وړاندې ساتلی شوي دي ये वो तालीम है जो इस्लाम ने इस बारे او د سزا په صورت کې هم اسلام دا قید لګولی دی چې هغه د مناسب حد نه دی مخکې نه ځي او د مسلم وغیره چې کوم وحشیانه افعال دي دا یې بیخي ختم کړي دي में भी इस्लाम ने ये कैद लगा दी نو د دې په مقابله کې عیسایان باوجود د حضرت عیسی علیه السلام د دغه نمایشي تعلیم نه چې د عملي نمونه چې دغه خلکو د دشمنانو سره د سلوک کوم وړاندې کړی ده او په جنګونو کې چې د کومو کارونو دې ارتکاب کړی دی او کوي لګیا دي نو هغه د دنیا د تاریخ یو کلاو ورق دی چې دې ځکه د عادي ضرورت نشته یعنی کم کار دی چې دا خلک کوي نه जिसकी याद की जगह ज़रूरत नहीं حضور فرمایي چې اوس به د یو غذا ذکر کوم چې د ذکر غذا ورته ویل کېږي د دې باره کې سیرت نګارانو په محدثینو کې اختلاف دی چې دا شوې کله ده محدثین دا د صلح حدیبیې نه پس او د خیبر د غزا نه مخکې د ذوالقعدې شپږم هجري کال او محرم اووم هجري کال ترمنځ ګرځوي چې دا غزا شوې وه او سیرت نګاران او محدثین دا وایي او سیرت نګاران دا د غزوه الاحیان نه پس یعنې جمادی الاولی شپږم هجري کال غزا ګرځوي امام بخاري او امام مسلم مطابق دا غزا یعنې غزوه ذکر دا د خیبر د غزا نه 3 ورځې مخکې شوې وه او هغوی د دې ذکر د صلح حدیبیې نه پس او خیبر نه مخکې کړی دی इमाम बुखारी और इमाम علامه ابن حجر لیکلی دی چې امام احمد او امام مسلم د ایاس بن سلمه چې کوم روایت بیان کړی دی هغه دغه خبره تایید کوي چې دغه غزا د خیبر نه 3 ورځې مخکې شوې وه روایت کې حضرت سلمه بن اکوا مخکې د صلح حدیبیې بیا د ذکر د واقعې بیان کړی دی بیا آخر کې وی چې دې نه پس موږ مدینې ته واپس شو ولا موږ په مدینه کې 3 ورځې ایثار و چې خیبر لپاره بیا روان شو او د دې په برعکس سیرت نګارانو کې علامه ابن اسحاق ابن سعد وی
چې غزوه ذکر په شپږم هجري کال کې د صلح حدیبیه نه مخکې شوې وه. د دې تجزیه حضرت مرزا بشیر احمد صاحب داسې کړې ده په پوره طور خو هغوی نه ده کړې، خو د خپل د کتاب د باقي برخې لپاره چې کوم عنوان هغوی لیکلی دی نو هغې هغوی غزوه ذکر د خیبر د غزا نه مخکې د محرم په میاشت کې په 9 هجري کال کې د 9 هجري کال غزا هغوی دا ګرځولې ده. د غزوه ذکر ته غزوه غابم ویل کېږي ځکه چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم اوښې وې چې دلته به سره دی او غابه د مدینې نه شام طرف ته د 4 میلو په فاصله د احد غرب شاته یو میدان و او دې ته غزوه ذکر دې لپاره ویل کېږي چې عینه بن حسن چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم اوښې د حملې نه پسې وړې ځان سره بوتلې وې نو رسول کریم تر ذکر د پورې د دې هغه پسې تللی و او ذکر د مدینې نه تقریبا 12 میله په فاصله یوه چینه ده او د دې تفصیل دغه شان دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم 20 اوښې وې چې پی ورکولې او څه اوښان هم پکې شامل وو چې د مدینې نه د خیبر په لاره د بیدا چې کومه چراګاه وه نو د هغه ځینه مخله تر هغې نه پورته پورې یو غر و ترې پورې به دا اوښې سره دی هلته قات راغلی و او بیا دوی غابا ته راوړلی شوی او یو شپون چې تقریبا هره ورځ به د ماښام په وخت هغوی د هغه د دې پیله شلې راوړی به رسول کریم په خدمت کې. وینه بن حسن فزاري چې د بنو غطفان د 40 کسانو سره په دې باندې حمله کړې وه اوښې د ځان سره بوتلې وې او د یو روایت مطابق د هغوی سردار د وینه زوی عبدالرحمن و وینه د دې مدت لپاره شاته یو ځای کې موجود و. د حملې دوران دشمن د حضرت ابوذر زوی زر هم وژلی و چې دغه اوښې به هغې سره ولې حضرت ابوذر چې کومه اهلیه وه لیلا هغه یې قید کړې وه او ځان سره یې بوتلې وه او د حضرت ابوذر د زوی اهلیه هم هلته موجوده وه چې دشمن نه بچ شوې وه. وینه بن حسن څوک و د دې په تعارف کې لیکلي چې دا د احزابو د غزا په موقع د فزاره قبیلې سردار و او د غزا احزاب دوران چې کله د کافرانو 3 لښکرو د بنو قریظه سره ملاو شوي وو او په مدینې باندې د زبردست حملې اراده وکړه نو هغې کې د یو لښکر سردار وینه و. وینه بن حسن د فتح مکه نه پس د اسلام قبول کړی و او یو روایت کې دي چې وینه د مکې د فتح نه مخکې اسلام قبول کړی و هغې کې شرکت کړی و او د حنین او د طایف په غزواتو کې شرکت کړی و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا د بنو تمیم د سرګوبۍ لپاره د 500 کسانو سره لېږلی و او هغې کې یو انصاري یا مهاجر صحابي نه و. د دغه سریې سبب دا شوی و چې بنو تمیم رسول کریم عامل ته د صدقاتو بنو تمیم د رسول کریم چې کوم عامل و نو هغه د صدقاتو وړو نه منع کړی و او بیا په عهد صدیقي کې د باغي مرتدانو سره هم دا هم د ارتداد د فتنې ښکار شوی و او طلحه چې کله د نبوت دعوه کړی و نو د هغه سره ملاو شوی و یعنې مخکې بیا مسلمان و بیا مرتد شوی و نه پس ته بیا بیعت کړی و بیا د حضرت ابوبکر صدیق له راغلی و قید نو هغوی ورباندې احسان کړی و معاف کړی و او د بیا اسلام قبول کړی و. د ایمان همسې همدغه شان حالت و. په روایت کې دا راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوذر غفاري منع کړي وو غابه ته تلو نه خو د رسول کریم د تنبیه نه باوجود حضرت ابوذر غفاري غابه ته لاړو. او د دې په تفصیل کې لیکلي دي چې د وینه حملې نه مخکې حضرت ابوذر رسول کریم نه اجازت وغوښتو د اوښانو د سردو ځای ته تلو نو رسول کریم ورته وفرمیل چې ستا باره کې زه خطره لرم چې دشمن په تا باندې د هغه طرف نه حمله ونه کړي ځکه چې موږ وینه او د هغه ملګرو سره په امن کې نه یو او دا ځای د هغې طرف ته هم دی. نو حضرت ابوذر چې اصرار وکړو رسول کریم ورته وفرمیل چې خدشه ماته دا ده چې ستا زوی به ووژلی شي او ستا ښځه به ګرفتاره کړی شي او ته به د یو غصاب په سهاره واپس راځې. نو ابوذر وی چې
حضرت ابوذر وایي چې حیران زه په دې یم چې رسول کریم ما ته دا فرمایل چې زه ستا باره کې اندېښنه لرم او ما بیا مې اصرار کولو او بیا قسم په خدای چې ما هغه شان وشو لکه څنګه چې رسول کریم فرمایلي وو. زه په کور کې وم او د رسول کریم اوښې واپس راوستل شوې وې، یعنې اوبه او خوراک ورله ورکړل شوي وو، د هغوی پیل ایښودل شوې وې. موږ وده شو نو د شپې په وخت وینا د څلوېښتو کسانو سره په موږ حمله وکړه. هغوی اواز چې وکړه زما زوی بهر ورغلو نو هغوی لږې شو هغه یې ووجلو. او بیا په دغه حواله د حضرت سلمه بن اکوا د ذکر هم ملاویږي چې هغوی د دشمن په تعقب کې وتي وو. بخاري کې دي چې د سلمه بن اکوا بیانوي چې زه د سحر لومبي بانګ نه مخکې راوتی وم، رسول کریم چې کومه پی ورکړه ولوله وښې وې هغه ذکر کې سره دی. حضرت سلمه سره د رسول کریم غلام ربام وو. حضرت سلمه وایي چې عبدالرحمن بن عوف یو ځای و چې ماته ملاو شو. هغه وایي چې د رسول کریم اوښې واخیستې شوې. ما وایي چې چا واخیستې؟ نو هغوی وایي چې غطفان والو. نو هغې وایي چې حضرت سلمه ما 3 ځله په اوچت اواز ووایي یا صباحه ووایي. دا الفاظ د خطرې په وخت ویل کېږي. نو ما هغې ته دا ویلی وو چې څوک چې په مدینې کې وو په اوچت اواز چې هغوی تر هغوی د اواز ورسي، د هغوی اواز ډېر اوچت و او ربه هم مې ولیږل چې رسول کریم خبر کړي. هغوی چې زه ډېر په تیزه ور مخکې شوم او دا کوم حملاور وو هغوی مې راونیوه، هغوی خپلو څارویو اوبه ورکول. نو ما په خپلو غشو هغوی ویشتل شروع کړه. زه ماهر تیرانداز وم. وایي زه دا وایم چې ما دا وی چې زه ابن اکوا یم او ستاسو نن د کمزرفه خلکو د هلاکت ورځ ده، یوازې دغې مقابلې له وتې وو. ما په اوچت اواز دا وی او زه ونو نه تېرېدم او په هغوی مې غشي ویشته او چې کله به تګې ګاټه راغلی نو په غر به زو ختم او هغې باندې مې کاڼي ویشته ان تر دې چې ما هغې نه ټولې اوښې راخلاصې کړې. او په صحیح مسلم کې د الفاظ دی چې ما دغه شان د هغوی تعقب کولو او ان تر دې چې د رسول کریم په اوښانو کې یو هم داسې نه و چې هغې نه ما خلاص کړی نه وي. هغوی شاته خپل شاته ما بیا پرېښې نه وي. هغې نه ما 3 څادرې په زور اخیستی وې چې هغوی د خپل بوج کمولو لپاره غورځولې وې چې تښتېدنه. او کوم څیز به چې هغوی غورځولو نو ما به هغه د نشان په طور ما وپې نشان په طور کاڼه کېښودو چې رسول کریم د هغې صحابه بیا وپېژني او وایي زه هغې پسې روان وم او تیراندازي مې په کوله، مقابله مې کوله. یوازې د تاریخ او د سیرت او په کتابونو کې دا هم لیکلي دي چې ټولې اوښې نه وې واپس اخیستلی شوې، ځینې اوښې دشمن کامیابه شوی ځان سره بوتلو کې. بهرحال بل طرف ته چې کله رسول کریم ته د دغه واقع خبر ملاو شو نو مدینې کې اعلان وکړی شو چې د خطرې وخت دی. نو منادي وکړی شوه. बहरहाल दूसरी तरफ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस वाक़ई खबर पहुंची तो मदीने में ऐलान किया गया कि ख़तरे की घड़ी है, चुनांचे मुनादी करवा दी गई. سواره شئ. همها وخت شهسواران راغونډېدل شروع شو. ټوله نه مخکې حضرت مقداد هغوی له راغلي وو، بیا حضرت عباد بن بشر، بیا سعد بن زید، اسید بن حزیر، اوکاشا، محرز بن نزله، ابو قتاده او ابو حیاش ملک ته ورسېده. بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت سعد بن زید امیر مقرر کړ. ورته وفرمیل چې د دشمن په تعقب کې ورشئ ان تر دې چې زه هم تاسو سره رابلاو شم. او بیا هغوی فرمیل چې تاسو خلک ځئ زه به تاسو پسې پسې راځم. رسول کریم د 500 صحابه سره روان شو. دا هم ویل کېږي چې 200 صحابه سره روان شوي وو. هغوی په مدینې کې حضرت ابن مکتوم خپل نائب مقرر کړی وو او حضرت سعد بن عباده د 300 صحابه سره د مدینې د حفاظت لپاره هغوی شاته ایسار کړی وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت مقداد بن اسود په نیزه باندې جنډه تړلې وه. په دغه مهم کې یو د واقعي ذکر ملاویږي. ابن اسحاق وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ابو عیاش ته خپل د اسب یو داسې تنده ورنه کړي چې تا نه ښه شهسوار وي، دې لپاره چې هغه د دشمن سره ورملاو شي.
د دشمن راونیسي. حضرت ابو عیاش وی چې یا رسول الله زه ټولو نه ښه شاه سوار یم، او هغوی چې ما دا ووایي او ما رسول کریم ته مې دا ووایي او بیا مې روان کړو خپل اس، خو لا 50 ګزه ورمخکې شوی وم چې اس لږه شو زه یې په ځمکه راورسولم. نو زه حیران شوم چې رسول کریم فرمایلی چې دا اس خپل بهتر چې کوم شاه سوار د هغه له ورکړو، ما دا وی چې زه د ټولو نه ښه شاه سوار یم. نو بیا رسول کریم حضرت ابو عیاش ته ووایي چې دا اس حضرت معاذ بن معاص له ورکړه. نو حضرت سلمہ چې د دشمن پسې روان و، هغوی بیانوي چې کله ورځ شوه نو عینه د هغې مدت لپاره راغو، داسې معلومېده دې نه دا معلومیږي چې عینه پخپله دلته موجود و. هغه یوه تنګې ګاډۍ کې و. وایي چې زه په یو غر وختم، عینه وی چې دا څوک دی؟ نو د عینه ملګرو هغې ته وایي چې سهار نه تر اوسه پورې موږ په دغه مصیبت کې یو، دا موږ پسې را روان دی، په موږ هغه شي راولي لګیا دی او خپل څاروي خلاصوي لګیا دی. هغه موږ نه هر څه په زوره واخیسته. نو عینه وی که ده ته دا یقین نه وي چې ده پسې خلک را روان دي، نو ده به تاسو پرېښې وی په د وخته. هوښیار و، نو هغه یقینا دا خبر ده چې دې پسې فوج را روان دی. نو تاسو کې یو څو کسان دغه طرف ته ورشئ. نو هغه خپل ملګرو ته ووایي، نو یایي کې 4 کسان زما طرف ته راغله، په غر وخته. نو ما ورته تاسو ما پېژنئ؟ نو هغوی چې ته څوک یې؟ نو ما ورته زه ابن اکوه یم. د قسم د هغه ذات وي چې رسول کریم له عزت ور بخلی دی چې تاسو کې یو تنه ما نشي نیوی، او که زه د هغه تعقیب وکړم نو هغه به ما نه بچ نشي. نو هغې کې یو تن وی چې زما هم دا خیال دی، او بیا هغوی وویرېده او واپس لاړه. دا د بخاري روایت دی. حضرت سلمہ بیانوي چې زه هلته ومه هغه ځای کې تر څو چې ما بیا د رسول کریم شاه سواران چې رسول کریم د ځان نه مخکې روان کړي وو هغه ولیده چې د ونو نه راته ښکاره شوي وو. نو هغې کې د ټولو نه مخکې مورز بن نزله اخرم اسدي وو، او هغوی پسې ابو قتاده انصاري، او هغوی پسې بیا مقداد بن اسود وو. وروسته بیا راغلي وي. ما د اخرم د اس واکونه ونیو، ما ورته چې یا اخرمه ته دې نه بچ شه چې هغې ته ونه وژنې، لا مخکې مزه انتظار وکړه تر دې چې د رسول کریم او د هغې صحابه راونه رسي. نو هغوی چې یا سلمه که ته په خدای او په یوم آخرت ایمان لرې او ته خبرې چې جنت په حقه دی او د دوزخ اور په حقه دی، نو زما او د شهادت ترمنځ مه راځه. ډېر په جرت هغوی دغه خبره کړې وه. بیا ما هغه پرېښوده. نو بیا حضرت اخرم او عبدالرحمن بن عینه یو بل سره په جنگ شو، او هغوی حضرت اخرم عبدالرحمن د هغه د اس سره زخمی کو. عبدالرحمن بیا لګې شو، په هغې باندې نیزه وویشته، هغې شهید کړه، او د هغوی په اس باندې سور شو، واپس شو. په بل روایت کې چې حضرت اخرم او بار په لاس شهید شوي وو، او د هغه زوی په یو سواره وو. حضرت عکاشې یو نیزه په هغوی ویشتې وه، او هغوی دواړه په یو وار وجلي وو. او یو بل روایت مطابق حضرت اخرم مساعده شهید کړی وو. د شهادت د واقعې باره کې د یو خوب ذکر هم دی. حضرت اخرم د دشمن سره د مقابلې نه مخکې یو ورځ مخکې په خوب کې دا لیدلي وو چې ما لپاره اسمان کلو شوی دی او زه اسمان کې داخل شوی یم، تر دې چې زه تر 2 اسمان ورسېدم او بیا سدرة المنتهی ته ورسېدم، او ما ته ویلی شو چې همدا ستا منزل دی. ما چې دا خوب حضرت ابوبکر ته بیان کړو، نو هغوی وویل چې تا ته د شهادت مبارک شي، او هغې نه یو ورځ پس هغوی شهید کړی شو. د حضرت مورز پسې حضرت ابو قتاده هم رسېدلی وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم شاه سوار حضرت ابو قتاده مقابله د عبدالرحمن بن عینه سره شوې وه. هغوی یو بل سره نیزه بازي کوله. د عینه زوی د حضرت ابو قتاده د اس خپې پرې کړې وې، او حضرت ابو قتاده هغه ووجلو، او د هغه په
په اس باندې په خپل سور حضرت ابو قتاده د مصدف افزاری سره د مقابله باره کې هم ذکر شته. د یو روایت مطابق حضرت ابو قتاده ته دغه واقع خبر ملاو شو نه د دشمن د حملې نو هغوی نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه سره د مدینې نه سفر کړی وو او زباب کې هغوی ایثارو چې د سنیت الوداع نه لاندې د وحد غر په لاره یو وړوکی شان تور غر دی. هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم له راغلو نه ورته فرمایل چې ابو قتاده ورمخې شه خدای پاک د اسلام مدد وکړي. حضرت ابو قتاده وی چې زه روان شوم ما سره یو بل ته موږ نظر تر دشمن ورسېدو نو هغه ویلي راته چې ابو قتاده ستا څه خیال د دشمن دې ته وی چې د دې په مقابله د دې په مقابله کې طاقت هم نه لرو مرګري ورته ویلو نو دوی وی چې زه به د رسول کریم د راتلو پر انتظار کوم یعنی پوره لښکر چې شان راشي نو بیا به موږ حمله وکړو په ځای د دې چې دوه کسان په حمله وکړو نو ابو قتاده وی چې ما ورته وی چې زه دا غواړم چې ته یو طرف نه حمله وکړې زه د بل طرف نه بیا وی حمله وکړه او دوی دواړو دشمن په تګرانه ورپېښه کړه. دشمن په دې باندې غشي چلولي وو نو یو غش دې په تندي کې لګېدلی وو او حضرت ابو قتاده وی چې ما چې هغه غشي روباسلو نو ماته داسې لګېدل لکه ما د اوسپنې ټوکړه راوویسته وی زه ورمخکې شوم نو یو شاسوار چې ښه تیز روان و هغه مخې ته راغلو هغه خود اغوستی و هغه زه وپېژندلم خو ما هغه نه وپېژندلی نو هغه وی چې ابو قتاده خدای ستا او زما ملاقات وکړو او هغه چې د خپل مخ نه خود راکوز کړو نو هغه مسده فزاري وو نو هغه وی څه خوښی شمشیرزني نیزه‌بازي څنګه به ته جنګ کې په توره به جنګ کې په نیزه یا به کشتي کول غواړې نو ما ورته وی چې دا ته وایې چې ته څه کول غواړې نو هغه بیا کشتي کوو نو هغه د خپل لاس نه د جنګ مجبه طریقې په هغه زمانه کې هغه خپل لاس نه راکوز شو وي زه هم راکوز شوم وي ما خپل اس د یو ونې سره وتړل او خپله وسله مې هملته کېښوده او هغه هم داسې وکړو بیا موږ په جنګ شو نو خدای پاک ما له په هغه باندې غلبه راکړه وایي زه ورباندې کېناستم نو ما اراده وکړه چې پاسم او خپله توره راواخلم او هغه دې هم خپله توره راواخلي وایي موږ د دوو لښکرو ترمنځ وونو ځکه موږ باندې د حمله چېرته نه کېدی شو نو زما په سر سیز راغو را سره وجنګېدو وایي موږ جنګېدو د مسده وسلې پورې ورسېدو نو زما لاس ورمخکې کړو د هغه توره مې راوچته کړه چې کله هغه ولیده چې د هغه توره زما په لاس کې ده نو هغه وویل چې ابو قتاده زما صلیحه زموږ کړه نو ما ورته نه اوس ته خپل کور په جهنم کې وګوره او بیا مې هغه ووجلو او خپل صادر کې مې هغه صادر مې ورباندې واچولو او ما دغه کپړې په خپله واغوستی او دغه وسله مې راواخیسته او دغه په اس باندې سور شوم ځکه چې کله موږ جنګېدو نو زما اس د دشمن طرف ته تللی و نو هغوی دغې خپې پرې کړی نو زه په تیزۍ ورمخکې شوم د مسده وراره مې راونیو هغوی سره نور 12 کسان هم نو ما هغوی ته اشاره وکړه چې نو هغوی ایثار شو او بیا زه چې کله بیا هغوی ته ورجوغ شوم نو ما هغوی باندې حمله وکړه د مسده چې کوم وراره و نو هغې باندې مې نیزه وویشته او د هغې مری مې ماته کړه او د هغه ملګري وتښتېد او د هغې اوښې ما په خپل قبضه کې واخیسته کوم حضرت سلمه بن اکوع د حملې په وخت دشمن پرېښې وتښتېدلی و دا دغه واقعې د دغه غزا نور هم څه تفصیل شته له چې آینده به انشاءالله بیان شي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.